أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو دا خبره دی رکوع کې ذکر کړي او نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ بقره رکوع نمبر 7 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 62 او دغه شانتي دغه سره آیات نمبر 63 چې نو بل وستل کېږي. اوس الله جل جلاله په دې کې د يهود د یوې عقیدې رد کوي. هغه ده چې يهود وي چې بس مونږ يهوديان چې نو هغه اصل یو او کم سړی چې يهودي جو هم دا کامیاب دی او دغه وجه ده چې دا يهودو که تاسو وګورئ نو د دې مذهب چې دی نو هغه په نسل پرستۍ باندې مبني دی. يهود مذهب ته ډېر کم تر خلک چې نو هغه ځي او د يهودو د مذهب نه بل دین بل مذهب اختیارول دا هم ډېر کم تر خلک کوي. دې کې تعصب ماده چې نو ډېره سیوا وي او دویم يهودو دین که څوک اختیارول هم غواړي يهودیت نو دی چې د هغوی سره څوک يهودیت اختیار کړي نو چې کم نسلی يهودي را روان وي نو دی حقه او چا دی ورسره يهودیت اختیار کړی دوی د دې دواړو په منځ کې امتیازي فرق هم ساتي. نو الله جل جلاله دې آیات کې وایي ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی والذین هادو او هغه چې يهودیان دي والنصارى او چې عیسایان نصرانیان دي والصابئین او صابئین دي چا چې هم په دوی کې من آمن بالله والیوم الاخر چا چې دوی کې ایمان راوړو په الله او په ورځ د آخر باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فلهم اجرهم عند ربهم الله وی دای کسانو د پاره به اجر وي د الله په نس باندې. نور الله جل جلاله امتیازي چاله اس د الله په نس باندې د چا هم امتیاز نه چلیږي. یعنی امتیازي طور باندې الله رب العزت هیڅ چاله هم چې دی نو هغه غوروالی یا ذلت نه ورکوي. د الله په نس باندې معیار هغه د ایمان دی او د تقوا دی. اوس یهود دا څوک ول او دې ته یهودیان ولې ویلی شوي دي نو تفسیر خازن کې لیکلی دي چې یو معنی چې دی نو هغه یهودیت ها د یهودو نه راځي دا په معنی چې دی نو راځي رجوع کولو سره واپس کېدل او رجوع ته ویلی کېږي. نو د یهودیانو ته چې دی نو یهودیان ځکه وایي چې دوی د مخکې رکوع کې تیر شول دلته د سخې چې دی نو عبادت یې وکړلو نو بیا چې کله موسی علیه السلام رالو د هغوی ورته ووي نو دوی وی انا هدنا الیک الا الله موږ ستا طرف ته واپس رجوع کوو زموږ دغه ګناه معاف کړي. نو د دغې نه وروستو دوی ته چې دی نو هغه یهودیان ویلی شول. دغه شانتې ها دا ویلی کېږي توبې ته هم نو دوی چې دی نو هغه توبه وباسله نو د دغې توبې په وجه باندې دوی چې دی نو هغه یهودیان ویلو. او درېیمه بعضې حضرات وجه چې نو هغه دا لیکلي چې یهود ته یهود دا دې وجې نه ویلی کېږي چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن ول نو په 12 زامنو کې مشر زوی د هغه یهودا نوم نو دا د هغوی ته منسوب دی نو ځکه دوی ته چې نو یهود ویلی کېږي. والنصارى او دغه شان نصرانیان عیسایان چې ورته موږ وایو
نو نصاره ته دوی ته چې نو هغه نصرانیان ولې ویلی کېږي نو د دې د نصرانیت وجه هم هغې ذکر کړې ده چې حضرت عیسی علیه السلام ته عیسی ناصري هم وایي ځکه چې دا نصران دا هلته د عیسی علیه السلام چې کم د پیدایش ځای و هغه ځای ته چې نو ناصره وه د هغې نوم ولو تفسیر خازن کې لیکلی چې دغه ځای ناصره د هغې نوم و هلته عیسی علیه السلام پیدا شولو نو د دغې نه وروسته دوی ته بیا به نصرانیان ویلی کېدل عیسی علیه السلام جای پیدا شو او عیسی علیه السلام ته به هم عیسی ناصري وی لکه څنګه چې نبی علیه السلام ته مونږ چې دی نو هغه محمد مکی وایو محمد علیه السلام مکی دی مدني دی نو دای صفت دی نو دغه شانتي د عیسی علیه السلام هم هغه علاقې ته په نسبت سره ناصري به ورته ویلو او دویم دا چې عیسی علیه السلام د قوم ته نصرانیان دی ولې ویل نو دوی ته نصرانیان د دې وجې نه وی چې عیسی علیه السلام دې ته ووی من انصار الی الله څوک به چې نو زما مدد وکړي د الله د رضا دپاره قال الحواریون نحن انصار الله نو د عیسی علیه السلام چې کم پیروکار ول د هغوی ورته ووی چې مونږ ستا د الله دپاره چې نو مدد کوونکي یو نو د دغې نه وروسته دوی ته بیا نصاره او نصرانیان چې نو دا به ویلی شولو والصابئین صابئین دا د سبا نه دی په صاد سره او سبا چې نو هغه راځي په معنی د خرجه د وتلو سره سبا دا راځي په معنی د خرجه د وتلو سره نو صابي هغه چاته ویلی کېږي چې کم کس به یو دین مسلک مذهب پرېښود او بل به اختیار کو نو دته به صابي ویلو لکه که خیال یې کړی نو حضور علیه السلام باندې به چې هم کم صحابه ایمان راوړو نو کافرانو به ورته ووی تو هم صابي شوی تا هم چې نو خپل مذهب خپل دین پرېښود او بل دین د اختیار کو نو د صابئینو متعلق ډېر شی اقوال دي خو را یو قول چې نو هغه پکې دا دی چې صابئین دا هغه خلک وو چې دوی به چې نو د حضرت داود علیه السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی چې نو زبور شریف نو دوی به د زبور شریف تلاوت کولو الله به چې نو هغه به خدای ګڼلو دغه شانتي ورځ د قیامت باندې به یقین ساتلو او مونځ به یې کولو روژه به یې نیوله دا اعمال صالحه به یې هم کول خو د دې سره سره دې کې یو دوه چې نو هغه شرک قصې وي یو کې راځي چې دوی به د ستورو عبادت ورسره هم کولو او دویم دا دی چې دوی به د فرشتو عبادت هم کولو نو د ستورو او د چې نو فرشتو د عبادت د وجې نه دوی چې نو هغه مشرکان ول نو ځکه الله رب العزت وی چې په مؤمن کېدلو باندې یا په یهودي کېدلو یا نصرانی او صابئي کېدلو باندې چې نو هغه سړی نه خلاصېږي به هغه سړی هغه انسان کامیاب دی من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړو په الله او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړلو نیک مخکې موږ ویلو عمل صالح څه ته ویلی کېږي نو عمل صالح دې ته ویلی کېږي چې د الله هر یو حکم د حضور علیه السلام د طریقې موافق پوره شي دې ته ویلی کېږي عمل صالح اوس که د الله حکم دی دا پوره شولو خو د نبی علیه السلام د طریقې موافق نه نو دې ته بیا عمل صالح نشي ویلی نو عمل صالح به کوي نو چې څوک داسې کوي د ده دپاره به انعام سوي نو الله وی فلهم اجرهم عند ربهم نو هغوی دپاره به د هغوی اجر وي د الله په نزد د هغوی د رب په نزد ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په هغوی باندې څه یره وي او نه به په هغوی باندې حزن وي مخکې موږ د دې فرقونه او دا ویلو چې خوف هغې ته ویلی کېږي چې سړی په خپل ځان باندې یریږي حزن هغې ته ویلی کېږي چې سړی په بل باندې یریږي بیا الله جل جلاله وی واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور دوباره بیا یهود ته چې نو هغوی ته بني اسرائیل ته خطاب دی هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ ستاسو نه مضبوطه کلکه وعده واخیستله اوس دې وعدې نه کومه وعده مراد ده نو یو بعضې حضرات وایي چې الستو بربکم قالو بله
عالم ارواح کې چې کومه وعده اخیستلی شوې وه دې نه هغه مراد ده. دویم قول چې دی نو هغه پکې دا دی چې د دوی د پیغمبرانو سره چې کومه وعده اخیستې وه د دوی نه چې څومره پیغمبران راځي تاسو په هغوی ایمان نه وړئ، خصوصا په آخره کې چې نبي علیه الصلاة وسلام کله مبعوث شي نو تاسو په هغه ایمان راوړئ. نو الله د هغې تذکره کوي اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، او بیا مونږ پوچت کړو ستاسو د پاسه کوهي تور غر چې دی نو هغه د تور. دا مخکې قصې ته اشاره ده. اوس مونږ یو څو ورځې مخکې ویلم کله چې موسی علیه صلات وسلام او بني اسرائیل په بحر قلزم باندې واختېدل، بیا موسی علیه صلات وسلام د الله جل جلاله چې دی نو هغه ملاقات له د الله جل جلاله سره کلام کلی د پاره کوهي تور ته لاړو. هلته الله پاک وله بیا چې نو تورات ورکو. تورات چې وله کله ورکړو واپس راغللو، بیا د واپس راتلو نه وروستو د قوم چې دا مونږ نه منو دی کې خو ډېر سخت سخت احکامات دي. موسی علیه صلات وسلام بیا اویا کسان ځان سره کړل کوهي تور ته لاړو. دا ټوله قصه مونږ ویلي. بیا د کوهي تور کې هلته هغه اویا کسانو بیا د هغوی مونږ نو هغې پورې دا نه منو څو پورې چې مونږ الله پاک په خپله نه یې لیدلی. بیا هغه وشول بیا چې واپس رالل نو د هغوی دا خبره وکړله چې الله پاک وایي چې کم تاسو منئ هغه ومنئ او چې کم نشئ منلی هغه مه منئ. نو الله جل جلاله حضرت جبریل علیه السلام راولېږلو. جبریل علیه السلام ته چې نو الله پاک وایي چې تو پې دا کوهي تور را اوچت که او د پاسه چې دی نو هغه یې پې ونیسه چې منئ که نه منئ، که نه منئ نو دا غر چې دی نو هغه د باندې د پاسه ږدو. الله جل جلاله په کوهي تور تفسیر جلالین کې راځي اقتلعنا د هغې بالکل د زیلو سره چې دی نو هغه دغه غر راوباسو. او تفسیر خازن کې لیکلی چې یا کوهي تور یا د هغې نه علاوه د فلسطین د غرون نه یو غر چې نو الله پاک راواغستو دی کړو او په دې باندې داسې شولو لکه څنګه چې چترۍ وي، چترۍ په مثل د دې باندې دغه شانتې راښکته کړی شولو. نو دغه غر چې نو دا یې کړلو. بعضې حضرات چې نو هغه وایي لکه به څنګه صورت اعراف کې چې نو هغه راځي چې دې باندې دا غرونه چې نو هغې سم وجړقول، زلزله یې پرې راویسته، نږدې وه چې په دوی دا غرونه رارتاو شوي وي. نو بعضې د هغه معنی کړي لکه مفردات القرآن کې هغه وایي چې نطق هغه ویلی کېږي په زوره سره یو شی چې دی نو هغه ړقولو. او الله پاک هلته د دې په باره کې لیکلی دی واذ نطقنا الجبل فوقهم، کله چې الله پاک د دوی د پاسه چې دی نو هغه غر راویستلو او د هغه داسې شولو لکه چترۍ کأنه واقع بهم، ګویا چې دی نو هغه په دوی باندې رارتاویږي. نو دوی په دغه وخت کې بیا زر په سجده باندې پرېوتل. نو چې کله دوی په سجده باندې پرېوتل نو د سجدې په پرېوتو په وخت کې بیا څه چلو. تفسیر کبیر کې امام فخرالدین رازی رحمه الله لیکلی دی وایي دوی چې کله په سجده پرېوتل نو انصاف وجوه باندې پرېوت، دا یو طرف یې داسې ولګول او دې بل باندې یې داسې بره کتل چې دا غر خو راځي نه. نو چې کله دوی دا یو طرف ولګو او دې بل باندې داسې اوچتې بره چې نو هغې غر ته کتل. نو الله جل جلاله بیا چې دوی هغه سجده پرېوتل او خبره یې ومنله، غاړه یې کېښوده. الله پاک د هغې نه وروستو دوی بیا دغه غر واپس اوچت کړو، جبریل امین واغستو په خپل ځای ولګولو. نو د هغې نه وروسته اوس دغه یهود چې سجده کوي نو دوی په سجده کې یو طرف لګوي او یو نه لګوي. وایي په دې سجده باندې موږ ته الله پاک نجات راکړی، موږ ځکه دا یو سجده لګ په یو طرف باندې دا مونږ چې دی نو هغه ځکه کوو. نو الله جل جلاله وایي ورفعنا فوقکم الطور، مونږ چې دی نو هغوی د پاسه کوهي تور اوچت کو. خذو ما اتیناکم بقوه، ونیسئ دا چې دی نو په مضبوطۍ سره. وذکرو او یاد کوئ ما فیه، هغه څه چې په دې کې دی. نو اوس دا څنګه ونیسئ؟ نو ای بالعمل. تفسیر جلالین وایي خذو ما اتیناکم بقوة یعنی بالعمل به، ځکه کم شی چې په عمل سره وي نو دا خلکو ته سم یادي، او کم شی چې په عمل کې نه وي نو که دا سړی په یادولو سره راټه په دې ډېره ولګوي خو دا چاته نه یادېږي. لکه مثال په طور کې اوس سړی چې نو اودس چردام کوي نو دا اوداسه کې کومه دعا سنت ده نو چې څوک وایي هغه ته یادي. خولې اچولو په وخت کې نو هغه مستحب کومه دعا ده اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کله بنده وایي چې بیا دا دته یادي په عمل کې، کله چې نه وایي بیا نه یادو. دغه شان پوزې ته وباچئ اللهم ارحني راحیة الجنه ولا ترحني راحیة النار.
داسې چې نو ښی لاس مخ لاس خپې وغیره کم اندامونه د ټول لپاره دعاګانې د مستحب او مسنون چې نو هغه پکې یو دعا ده. نو داسې هر عمل کور ته مونږ روزانه داخليږو، کور نه وځو که خیالي کړی مونږ دنیا شي چې نو هغه دعاګانې په وړوکوالي کې په سکول کې په مدرسه کې دا یادې کړی. اوس کور نه چې نو هغه راوځي دا خو تقریبا ټول ته باید، خو کور ته چې نه وځي کومه دعا نو هغه خدای په منډه په چغه په لاره دی نو هغه روانې خیال هم نه ګسه خیخ په د دې چې نو تمیز هم نه په ډړق ورکولاو کې ورننوځي. نو اوس دته په هغې کې دعا سه د عمل کې نشته. نو الله جل جلاله وایي خذوا ما اتیناکم بقوه، ونیسئ دا په مضبوطۍ سره. نو جلالین معنی کړی د ای بالعمل، په عمل سره چې عمل کې دی راوستو دا بیا مضبوط شو، دا بیا ستا د ژوند نه نشي وتلی. او چې کله په عمل کې نه نو صرف په یاد کار نه کېږي. واذکروا او تاسو چې نو د دې تدریس وکئ، دا یو بل سره چې نو واړوئ ما فيه هغه څه چې په دې کې دی لعلکم تتقون، دپاره د دې چې تاسو تقوادار شئ. اوس دې ځای کې یو معمولي شانتې سوال اشکال واردېږي. هغه سوال او اشکال دا دی چې الله رب العزت وایي مونږ چې نو ورفعنا فوقکم الطور، مونږ د دې د پاسه کوهي تور غر اوچت کړلو. نو چې کله د دې د پاسه غر د قشان جوخ ونیولو، بره نه غر په دوی باندې راتاوېدو والو، لاندې چې نه دوی د هغې هغه نظاره ولیدله. نو چې کله دوی دا ولیدل نو دو خو د یرې نه چې نه په سجده باندې پرېوتل، جبر او اکراه د وجې نه دوی په سجده باندې پرېوتل. او الله رب العزت وایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې چې نو هغه زور او زبردستیات چې نو هغه نشته. نو حضرات مفسرین دا غي جواب ورکوي، وایي چې نو د دین په داخلېدو کې اکراه او زبردستی او جبر نشته، خو چې کله په دین کې داخل شولې نو دا دین کې داخلېدو نه وروسته چې بیا احکامات نه منې نو اکراه جبر چې نو هغه پې بیا شته. د دین په داخلېدو په دعوت کې نشته. دوی چې نو هلته ایمان راوړو، موسی علیه السلام سره ایمان قبول کړو، اوس بیا احکامات نه منل نو ځکه یې پې جبر وکړو. مامون رشید بادشاہ متعلق مشهور معروف قصه ده، مونږ ویلې مو پای کې د هغه سره چې نو یو خواته کس ران هغه یهودي غیر مسلک او بیا د هغې چې نو غیر مذهب سره کېدو، هغه د شراب هم ډېر زیات عادي و. نو هغې زه ایمان راوړم خو زه شراب څکم، چې کله زه شراب څکم نو بیا چې زه تاسو ایمان راوړم که شراب څکم تاسو ماله اویا کوړې اتیا کوړې راکوئ، تاسو بیا ما وهئ، نو زه د دې وجې نه ایمان نه راوړم. مامون رشید ورته چې تو دې چلو کې ایمان راوړه، په دې کې موږ په تاسو زور دا نه کوو او بیا به موږ چې تا نه وهو څه ښې به ستا سره پکې ګنجایش کوو، تو به یې هغه ویې صحیح ده. ایمان یې راوړلو، چې کله ایمان راوړو نو د ایمان راوړلو نه وروسته بیا چې شراب څکل، مامون رشید ورته ویې که د شراب وڅکل ګورې اتیا کوړې دي. هغې ته خو ماته چې دا په زموږ په دین کې اکراه زور او زبردستیا نشته. نو هغې ویې نشته، یو اکراه للدین ده، یو اکراه فی الدین ده. نو اکراه فی الدین نشته چې ته یو سړی په زور چې نو هغه راولې او مسلمانې کې، خو اکراه للدین چې دی نو هغه شته. دین حکم نه مني نو بیا په زور او زبردستیا کې نو ته مونږ ښه په خوشحالۍ مسلمان کړی، اوس چې نو نافرماني کې شراب کې نو بیا به تا ته کوړې میلایږي، دا اکراه للدین دی. نو ځکه الله وایي دغه مونږ ول ورکړو او مونږ ورته وایي دا د څه لپاره لعلکم تتقون، چې تاسو تقوادار شئ، د الله پاک د انعاماتو چې نو مستحق شئ. الله دې مونږ ته دغه نصیب کړي. ان الذين امنوا بشک کم خلق چې ایمان راوړو، والذین او هغه هادو چې یهودیان شول، والنصارى او نصرانیان، والصابئین او صابیان شول. من آمن بالله هغه چا چې ایمان راوړو په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل او عمل کړو صالحا نیک، فلهم نو د هغوی دپاره به وي اجرهم اجر د هغوی عند ربهم د هغوی د رب په نزو، ولا خوف علیهم او نه به وي سیره په هغوی، ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي. وإذ اخذنا او یاد کړئ هغه وخت کله چې واخیستله مونږه میثاقکم کلکه وعده ستاسو نه، ورفعنا او چت کړو مونږه فوقکم تاسو د پاسه الطور غر د کوهي تور، خذو چې دی نو ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې مونږ درکړی تاسو ته، بقوت په مضبوطۍ قوت سره، وذکرو او یاد ساتئ ما هغه څه چې په دې کې دي، لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ، تاسو تقوادار جوړ شئ.